ماپښین مازدیګر ماخستن ماښام د سهار د جومات ټیم رالی دوی ما ته وزغره ته درته مخ دا امکان نه لري. موږ ته دا ملګري وایي چې دا موږ به نه وو چې دې ښار ته تا د یو بجې بس سټان راوړه. اوس چې د مړه سره مذهب پرست او قام پرست او شخصیت پرست د اسلام آباد او د های کورټ او د الیکشن کمیشن په عدالتو کې ولاړو. المحترم غزل خان عزیزی برداری تقریبا یو څلور میاشتې مخکې سیاسي تنظیمي یو مسله راغلې وه نو ما یو احتجاجاً استعفا کړې وه نو د ښو ملګرو په توسط سره په هلو ځلو سره نو نن زه هغه استعفا ورته واپس اخلم د دې سپېڅلي ګوند د باچا خان د فکر سره د دې ننګیالي ځوانه سره بیا ته راځم. بیا چې کوم ملګري زما سره راغلي دي پردن پردن د هر ملګري شکریه ادا کوم، احسان یې منم. من الله توفیق. مهرباني زه خبره وکړم که نظر جان بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو صافیانو ورونو، زما په څنګ ناست زموږ ورور نظر جان ملګری، د ده سره ناست د ده خپل ټبر، د ده خپل ملګري، د ده خپل عزیزان، د مړو سره ناست د عوامي نیشنل پارټۍ ذمهوارو ملګرو، د تنظیم د ضلع د تحصیلو ستاسو د ټولو په اجازه د ټولو د مخه د نظر جان ورور، د ده د ټبر، د ده د ملګرو د زړه له تله د خپل جانبه د ګوند له جانبه هزار وار شکریه ادا کوم، په ودانۍ وایم، په ورورولي، په پښتونولي، په ملګرتیا د خپل هغه فکر په ورونو کې راځي، مشکل راسي، تکلیف راسي، په دې به موږ بخښنه وغواړو چې دا نوبت د مړه څخه نه وای راغلی چې نظر جان د مړه څخه 4 میاشتې مخکې پریس کانفرنس کړی وای، خو بس هغه پښتانه فارسي متل دی وایي ډېر آیت درست آیت چې څه وسو هغه وسو نو. خو په دې د ده لاک واره شکریه ادا کوم، د خپله هغه د احتجاج ټکي، د احتجاج لفظ، هغه د استعفا لفظ واپس واخیستی، د باچا خان د افغانیت د پښتونولۍ په دې ګوند کې د مړه سره د ګډون اعلان وکړي، د ملګرتیا اعلان یې وکړي. زه یو وار بیا الفاظ نسم راټولولی چې د ده په کومو الفاظو شکریه ادا کړم، خو د زړه له تله د خپل ګوند له اړخه د خپله جانبه د ده او د ده د ټولو ملګرو د ناست مجلس شکریه ادا کوم چې د مړه سره د باچا خان په دې فکر کې، بلکې دا د ده فکر دی یو قسم په دې لاره په بنیادي تک کې په تربیت کې د زموږ رهنمایي کړې ده، د عمر په حساب، د سیاست په حساب. نو دا لاره دا لښکر بیرته په خپل لاس کې اخیستل او مخ په وړاندې بیول د ده بیا د زړه له تله او د ده د ټولو ملګرو د ټول خاندان او ټبر شکریه ادا کوم. احمد خان صاحب، د الیکشن را روان دی، د الیکشن موقع ده، نو تاسو ایم پی پاتې شوي یاست. الیکشن په پاکستان کې کوم الیکشنونه کیږي یا په بلوچستان کې کوم کیږي؟ ستاسو څه فکر دی؟ دا به د اسټابلیشمنټ د مداخلت بغیر کیږي؟ آیا دا فیصله شوي دي یا تاسو کوم الیکشن کمپین کوئ؟ ستاسو امید شته چې هر امیدوار خپل وس کې انشاءالله سیټ به د هغوی وي؟ څه وایاست په دا؟ اوله خبره دا ده، دا زموږ بنیادي مطالبه ده چې په دې ملک فیر او فری الیکشن وشي، د ولس د رای انتخابات وشي. د نن ورځې پورې چې د ولس په رای نه دي سوي نو د دې ملک حالت اوښتي په مخ. ورځ د رابلې بدترۍ ته تللې ده، بهترۍ ته نه ده تللې. د قومونو د ریاستونو علاج د ولس په حقیقي رای راوځي. نن هم موږ دا وایو په ماضي کې چې هر څه سوي دي، نن او په مستقبل کې په کار دا دی پر 8 فروری او په مستقبل کې په دې ملک کې چې هر انتخاب کیږي د کونسلر څخه نیولې د ایم پی او د ایم ان ای پورې د چیرمن او د میر پورې دا باید په آزادانه توګه
دا باید فیر او فری وي په دې کې د هیڅ چا هیڅ قسم اثر اندازي نه وي او که دا وي نو دا په کوم دردل کې موږ فسایو زما په خیال اوس که در ګونډو ډوبي بیا به در لړمانه ډوبېږو بیا به در سر ډوبېږو والله عالم چې اخري نتیجه بیا څه راوځي د ولس د رایه به خیال ساتل کېږي پښتانه وایي د ولس زور د خدای زور نو د خدای د زور خدا نه خسته په مخالفت کې چې ته هر مزاحمت کوې دا به نقصان خوري نو په کار دا دی د ولس د زور مخ ته څوک مزاحم نشي د ولس مخنیوی باید څوک ونه کړي په هر شکل په هر صورت وي نه باید سرمایه‌دار په سرمایه وکړي نه باید مولوي صاحب په فتوا وکړي نه باید زورور واکداران مقتدر قوتونه په زور او په زبردستی وکړي او نه باید انتظامیه او بل په مشینري وکړي ولس کې خپل رایه ته الګ په آزادانه توګه دی الګ چې څه د ولس انتخاب وي دا باید هر چا ته قابل قبول مذهبي ګوندونو څخه خلک داسې محسوسېږي چې مذهبي ګوندونه د ډېر اختلافات ښکار دي او ورته چې کوم قوم پرست ګوندونه دي هغه ته ولس د شمولیت سلسله شروع کړې ده آیا د مذهب سیاست په وطن کې د ناکامۍ خواته روان دي چې د مذهب په نامه په سیاست کې دي یا څه وجوهات دي ولې دا سیاست بدل موږ شکر الحمدلله سیرالي ټول مسلمانان کلمه ویونکي یو پنځه وخته لمونځ کوونکي یو چې پیسې ولرو زکات ورکوونکي یو چې دولت ولرو حج راباندې فرض حج کوونکي یو یعنی د اسلام بنیادي یوه نقطه خدایه مکه زموږ د ژونده وتلې نه ده څه چې د قرآن او د حدیثو د عقیدې او د ایمان خبره ده پر دې زموږ ایمان دی پر آخرت مو ایمان دی پر دا هر د دوی په فتوو د دوی په سلسلو د دوی په فسادو نن ولس دا یې نه دي چې د دوی اختلافات دي دا سوشل میډیا که د ځانه سره ډېر عذابونه راوړي او ډېرې ښېګړې هم راوړي اصغر به څوک څنګه پېژني چې دا موبایل نه وي د دې موبایل کردار نه وي یقینا ډېر مشکلات هم راوړي دي بدبختانه خلک د دې څخه ناجایز فایده اخلي دا که ته پر مثبت لاین واچې د رښتیا پر لاین یې واچې نو نتیجه دا راووتله چې اصغر مشهور و نظرجان مشهور و وکیل مشهور و ډاکټر مشهور و تجار مشهور و سیاسي کارکون مشهور و زنانه مشهور و مولوي صاحب د دې اور په لمبه کې وسوځي نن مولانا صاحب په ډېره اسماعیل خان کې الیکشن نشي کولی وایي اپشن لره ځم وایي هلته حالات ټیک نه دي او کم څوک چې پر ده حمله کوي هغه دا نه وایي چې زه د اسرائیل ایجنټ یم دا نه وایي چې زه هندوستان سره راغلی یم دا نه وایي چې زه د جرمني سره راغلی یم دا نه وایي زه د واشنګټن راغلی یم دا نه وایي زه د ماسکو راغلی یم وایي زه د اسلام دا شان ټول بربنډ سوله دی نشي راوتلی دی خپله وایي ما ته تریټ دي بای ته خو د دې ټولو چمپین وې ته خو یې سرپرست اعلی ولې تا خو د دې کار دپاره د دې وطن یوه کوڅه یوه ګلۍ یو غر یو هواره پرې نه شووالی چې ته په دې نامه پکې ونه ګرځېدې نو نن چې ده ته خطر دی د ده عمل ده ته خطر دی موږ نن هم ګرځو نن هم موږ ته تریټ دي مشکلات دي خو موږ په دې الحمدلله ثم الحمدلله د الله شکر ادا کوو چې موږ کام پر جنګ نه دی راپارول نه مو د کام پرستۍ په نامه راپارولی دي نه مو د مذهب په نامه راپارولی د امن د عدم تشدد د ورورولۍ د پښتونولۍ د افغانیت د ورورولۍ او د اتفاق خبره مو ورته کړې ده نن دی په خپله اتوی کې په خپله ډبل سوی نو ځکه دا او دویم دا ګورئ دا د انسان خواهشات وي دا خواهشات چې زیاتېږي نو د دې مختلف شکلونه وي پرون دوی دا هر څه چې ولو د سیاست په نامه د مذهب د لارې کول پیسه وره روانه وه امریکا یې په شا ولاړه وه عرب یې په شا ولاړو ډېره دنیا یې په شا ولاړه وله لیکن نن هغه سلسلې شا و مخته سوي نن چې په دوی کې دا پیښه راغلې ده نن دوی چې کټان خرڅي دوی هغه د جیبو د کیچن خرچه چې ده دا اوس په دې کې اوس موږ دوی سره ناست خلک یو د هر څه څخه بالاتره یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې زموږ په منځ کې د یو عالم یو شیخ القرآن یو شیخ الحدیث ناست وي ماپښین مازدیګر ماخستن ماښام د سهار د جومات ټیم رالی دوی ما ته وازغره ته درځه مخ دا امکان نه لري په دې ګوند کې د چمن پر دې سیټ باندې په دې ټولو صوبه کې در پښینه پورې در ژوبه پورې در کوټې پورې د عالمانو جنګ نه و عالمان چې وو هغه په شا کې ناست وو حامیانو بولۍ لګولې وې د دې بولۍ په نتیجه کې هر ځای د دوی ټکټ په بولۍ رسېدلی
په دې چمن کې چې کومه جګړه وه دا د دوه عالمانو نه وه، دا د دوه شیخ الحدیثو نه وه، دا د دوه شیخ القرآن نه وله. او بدبختانه عالمان چې ولو د یو سره خپله کیسه روانه وه، د بله سره خپل لاس پټ ول. یو ته ستا دپاره مولانا ته سپارش وکړي، بل ته ستا دپاره مولانا ته سپارش وکړي. خو نتیجه دا راغله چې د کم بولۍ ډېره سوله، هغه کار وایستي. او ډېره د تعجب خبره دا ده چې هغه هم داسې کینډیډیټ دی چې هغه رښتیا هم په دې ګوند کې کوم وخت تېر کړی دی، لیکن په خپله یې په ټول عمر دې ګوند ته اوښ نه دی ورکړی. دا ډېره ناولاده خبره ده. دا اختلاف په خامخا وي، دا به ښکاره کېږي. که سیاست دی په شا کې ځې، که د نن ټول ټاکنې دي، نو دا اختلاف نن موږ پوښتنه کوو. په دې جومات کې، په دې وطن کې، نور وطن خپل په ځای مشورو. زموږ سیاسي اختلاف پرون هم نن هم سبا به هم وي د دې ګوند سره، د دوی د بیانیې سره، د دوی د دې طرز سره. لیکن په دې ګوند کې، په دې ښار کې د قربانۍ خلک نه پېژني، کورنۍ نه پېژني. چې هغه سره هغوی باندې پوښتنه وکړه، بلکې هغه ټول چې دي په شوکاز نقصان ول، رکنیتونه یې ماتلول. ځکه د دې دپاره چې دا میدان دې سرمایهداران خالي وپاتې شي. سرمایهدارانو جنګ سره وکړي، یو کامیاب شو بل ناکام شو، نو ولس خو دا ویني، بیانیه ویني، دا روان عملونه ویني. دا چې نن چې دا یو ځل خپل ځان در وښیم په دې میاشت د دوې درې کې په سوونو نه په زرګونو د دې جومات خلک نوله راغلي. ستاسو د سوشل میډیا د لارې موږ دنیا ته ښکاره کړي دي، تاسو پکې حاضر شوي یاست. کله عبدالله توسط چې د کوژک ور واوړې دا چمن ښار خپل په حاجي رشید اکا مشهوره د جمعیت د 50 کالو سړی، دا د مړه سره د ټبر د خاندان د دې هر څه شامله شوی دی. حاجي حبیب الله کاکوزی رنګه سړی تللی دی. صوبت خان ناظم د میزي اډې پر اتوار په ورځ، په جمعې په ورځ چې دی وځي. په دې ښار کې چې زه درته ووایم د ورځې که زموږ 8 پروګرامه کېږي، 9 پروګرامه کېږي، نو شپږ د دوی وي، 3 چې دي د دا نور یاران. ولې دا ولس وګورئ، که بیخي خاطر هر څه کوي، خو په سترګو هر څه ویني، هر شی مې احساسي، هر شی مې حسي، نو دا نتیجه ده چې په دې خمسه به خلک. اصغر خان ستا کمپین ډېر ښایسته روان دی، موږ وینو سوشل میډیا د لارې. او لږ د دې شي وضاحت کړي چیرې ته وایي لکه نظرجان صالح د نن څخه 4 میاشتې 20 ورځې مخکې مسافر سو، دا چا پژواک سو، داسې نور څه کسانو داسې کم جنتر ته پر ووایي په دې خلکو باندې چې دا خلک برته رالو او کتللي په چی شي ولاړو. د دې د سم وضاحت وسي خلک وضاحت غواړي دی. هغه اسلام جان زه به د دې وضاحت بالکل درته وکړم. دا اقتدار دی شی دی، دې ته خامخا د ولس د ملګرو د هر چا په هر شکل کې تمه مې امید وي. یعنې نور خو ګرده پرېږدو، دا صافیان وروڼه پر دغه پرس کلب د ما څخه په کلو ناراض وو. نو په دا پرس کلب کې ته ولې څه نه کوې؟ او خدای پاک موږ ته یو پرده فیصلې نه ایسي. زموږ به په دې لاره کې ملګري بې پوښتنه د خپل مسؤلیت د وجې سره راڅخه پاته شوي. خو لکه تاسې وویل، زه په دې ډېر خوشحاله یم. زموږ یو ملګری د مړه څخه په دې ټول کمپین کې یا په دې روانه سلسله کې یا په دې 15 کاله کې دا ټیم داسې نه دی چې زموږ ښکاره موږ دا منو چې تا موږ ته ضلع را جوړه کړه. د دې ضلعې ټول په دې وطن کې د کار په حواله د یو ګوند سره نشته. هېڅوک دا نشي ویلی چې زما نالۍ، زما روډ، زما برمدي د ضلعې زیات اهمیت ولري. موږ ته دا ملګري وایي چې دا موږ منو چې دې ښار ته تا د 1 بجې بس سټان راوړه. اوس چې د مړه سره مذهب پرست او قام پرست او شخصیت پرست د اسلام آباد او د های کورټ او د الیکشن کمیشن په عدالتو کې ولاړو، دا دوه بیرته راوست پر یو ودرول. په دې کې دی وایي دا قصور ستا نه دی. دوی د مړه سره دا معنی چې دا چمن تحصیل او تا نن 2 تحصیله کې یو دي ضلع کې. دا ملګري ما ته وایي چې دا موږ منو چې تا دې چمن ته د 1 بجې 2 ګریډ سټیشن د رابعه کروڑو روپو پورې راوړي. دا ملګري موږ ته وایي چې په دې وطن کې پرون یو انتظامي توریه ویسي و، نن 2 ایسیان دي، نن تحصیلداران دي، نن دفترونه دي. دا چمن ته تا په رښتیا هم د چمن رنګ ورکړي. ما نظرجان عوامي نیشنل پارټي د باچا خان فکر د دې سره ستا ناراضګي ته 2 منټه پر سیټ کړه. ته چاته ځې؟ ستا دا قامي وطني تنده په ملا ماتېږي. دا قامي وطني تنده دي دا د ګلستان په مسافرو ماتېږي.
دا کامل ملګری یا دا نور ملګري د سره وو چې نن ورته دې کمبله په خوشحالي سره ناست